خپل مور پلار لا بې وقوفه ویل په دې باندې الله پاک ډېر زیات ناراضه کیږي. په دې ویډیو کې درله داسې لس خبرې ښیم چې په هغې باندې الله پاک انتهایی سخت د انسان نه ناراضه کیږي جي. او الله پاک چې یو انسان نه ناراضه شي نو بیا ضرور خبره چې الله پاک ته ناراضه نو د الله پاک رحمت په هغه انسان باندې سره ورېږي. ویډیو لږه مکمل وګورئ، یو ډېر اهم انفارمیشن ډېر اهم خبرې په دې ویډیو کې تاسو سره ډسکس کوم. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ. ټونه پیله چې کوم الله پاک ناراضه کیږي ټونه پیله خبره داره چې خپل اولاد ته کنځل کول او بیا سپیشلی خپل لور له کنځل کول په دې باندې هم الله پاک ډیر سخت ناراضه کیږي جی. دویم نمبر خبره په زړه کې بغض ساتل بل انسان د پاره په دې باندې هم الله پاک ډیر سخت ناراضه کیږي. هر قسم بغض ته ساتي، هر قسم جیلسی تا کې راغلی داغه د دولت نه، داغه د حسن نه، داغه د هر څه نه بل انسان نه چې ته جیلس کیږي په دې باندې هم الله پاک سخت ناراضه کیږي. درېمه چې کومه غټه خبره داغه داره چې کله تاسو کره ملمانه راشي او ته ملمانو وینې او تندې ول راواچي لکه ملمنو ته خپل ځان داسې شو کول چې لکه ستا په راتګ باندې زما زړه نه دی. ځکه ملمانه هم هغه کور لدی چې په کوم کور باندې رحمتونه راوریږي. ملمانه هم سپیرو کور ته نه ځي. نو چې کله د ستاسو کور سپیر وي نو بیا به تاسو کره ملمانه نه درځي، خو چې کله هم در کره ملمانه درځي نو هغه له مطلب موډ داسې جوړول چې د ستا په زړه ني نو په دې باندې هم الله پاک ډیر سخت ناراضه کیږي جی. څلورمه خبره چې کومه ده د ویډیو سٹارټ کې تاسو لموي چې د مور پلار عقل چې ته مور پلار لوي چې لکه تاسو نه پوهیږئ یو بس زه خو ډېر پوه انسان راغلی یم. مطلب د مور پلار عقل ته چې کوم دی سپک کتل یا د مور پلار عقل چې کوم دی تاله ډېر کم ښکارېدل نو په دې باندې هم انسان نه الله پاک ډېر زیات ناراضه کیږي. پنځمه غټه خبره چې کوم ده د اذان په وخت کې خبرې کول یا د اذان په وخت کې ځان په یو مصروف کار کې داسې بیزي کول چې اذان ته اورې، مطلب اذان ستا غوږونه راځي خو هغه ته اورې نه. لکه بعضې خبرې داسې چې د موږ غوږونو له راځي خو هغه موږ اورو نه اورو، مطلب مې دا چې زموږ دماغو له نه ځي غوږونو نه، بس هغه راځي او بس واپس ریفلیکټ کېږي زموږ دماغو ته نه ورځي. لکه اکثر به تاسو کتلي چې بازار کې تاسو روان یې نو څوک پکې وایي بنډۍ والا یو سبزۍ والا هم پکې چغې وایي او هر یو کس پکې چغې وایي نو ستا خو هغه چغو سره مطلب نه که نه، بس هغه اواز ستا غوږونه راځي او ایسته درنوځي. خو که چېرې ته په هغه بازار کې یو شي پسې ګرځې، ته بازار کې ګرځې مټرو پسې لیټ سپوز هسې یو مثال در کوم اگزامپل در کوم نو ته به بیا د مټر اواز چې کوم دی هغه ته کیچ کوې به ستا دماغ ولځي او دماغ به بیا ستا خپل حکم کوي چې ور روان شه جي مټر په دې طرف باندې دي. نو دې له ویلی شي یو هیرنګ دی یو کیرفولي هیرنګ دی، یو مطلب یو مونږه هیرنګ کو بس اورو اوازونه. یو چې کوم دی لیسننګ دی، لیسننګ هغه دی چې هغه ته مطلب ستا مطلبي اواز یا ته واورې او په هغې باندې عمل وکړې نو یې لیسننګ ویلی شي. نو اذان چې کوم دی هغه داسې اورېدل چې هغه ته واورې، هغه ستا زړه له کوشي ستا دماغو له کوشي ته د هغې جواب ورکړې، داسې نه چې اذان کېږي او ته ځان مصروفه کړې نو په دې باندې هم الله پاک ناراضه کېږي. شپږمه خبره چې کوم ده مونځ نه پس دعا نه غوښتل. ډېر داسې خپله د ما خپله هم داسې اکثر بس مونځو کو سلام وسر خو ویسته راپاسو دعا را ونکړو جي. نو دعا کول پکار د شاړ دعا کوئ خو خامخا الله پاک ته لاس اوچتوئ، څه ناست یې غواړئ ډایرکټ مه راپاسئ. مونځ نه پس دعا انتهایی ضرور په دې باندې هم الله پاک ناراضه کیږي جي. اوومه نمبر خبره چې کوم ده په دسترخوان باندې خبرې کول جي. روټۍ له ناستې او ګپ شپ ته لګولی ډېر ډیپ ګپ ته لګولی پوهېږم نه چې کوم ځای نه نوړۍ رانیمې او کوم پلیټ لی ورکوځې اړو پته درله لګي نه او لګیا یو ښه ډیپ ګپ ته لګولی او دا زمونږ عادت هم دی، مونږ په روټۍ باندې کیسې شروع کړي اکثر جي. په دې هم الله پاک ناراضه کیږي. اتمه نمبر خبره چې کومه ده هغه په ولاړه باندې اوبه څښل، په دې هم الله پاک سخت ناراضه کیږي چونکې اوبه چې صرف د آب زمزم چې کوم دی هغه په ولاړه څښلی شي. نورې اوبه چې ته څښې په درېو څاګانو به څښې، کټوري له به ګورې، ګیلاس له به ګورې چې آیا دا سنت طریقه ده او الله پاک هم په دې ناراضه کیږي چې ته په ولاړه اوبه څښې. نهمه نمبر خبره ده چې په اودس کې د کفر خبرې کول. لکه تو اوس اودس کې لګیا او چاله دې کنځلې شروع کړي، جومات نه روځي اودس کې د الله پاک ذکر دې کول او ډایرکټ ایسته اوسه شوې او چاله دې کنځلې شروع کړي، چاله دې ویناګانې شروع کړي، چا پسې دې بغض او کینه کې بکواس شروع کړو نو دا اودس په حالت کې کفر ویل په دې باندې هم الله پاک سخت ناراضه کیږي جي. نو دا څه اهم خبرې وي چې په دې باندې الله پاک ناراضه کیږي او الله پاک ته وکړي چې موږ دغې خبرو نه ځان وساتو او کوشش وکړئ دا څومره خبرې ما په دې ویډیو کې ډسکس کړي چې الله پاک ته وکړي چې موږ د دې خبرو نه ځان وساتو. او بل ښه خبره اورېدل او بیا هغه بل مسلمان ته رسول دا صدقه جاریه هم ده. نو ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ډېره زیاته مننه. والسلام.